أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من القرآن الكريم په شروع کې قرآن کریم د زده کړې لپاره یو څه آداب بیان کړیو چې دغه آدابو په لحاظ کولو سره او دغه آدابو په منلو سره د قرآن کریم علم د قرآن کریم فهم هغه به ان شاء الله د الله د خوانه دغه توفیق موږ او تاسو ته ملاويږي. او کچې دغه آدابو لحاظ ونشي نو بیا د قرآن کریم د زده کړې او د فهم د مزل دا به تر یو څه وخت پورې یو څو ورځو یا یو څو میاشتو پورې بیا به د هغې نه مخکې چار کړه د الله خوښه وه د هغې توفیق به نه میلاویږي. ځکه چې ادب نه احترام نه چې د الله د کتاب احترام او ادب اواز صحیح ده ټوله ده که نه د الله د کتاب ادب او احترام تاسو په ډونو کې نه نو الله د خپل کتاب توفیق نه ورکوي. صحیح ده. بس دا غین اول ادب موږ بیان کړو اصلاح د نیت چې نیتونه باید تاسو خالص وي او نیتونه باید دای چې موږ نه الله راضي شي. دا موږ دې لپاره نه کینو چې چا د لپاره کینو چې خوشاله کو یا دنیوي کوم مقصد ته ورسیږو بلکې دې لپاره موږ کینو چې دا مسلمان یم او په حیثیت د مسلمان کم از کم چې دونه خو ماته پته وي ما سره علم وي چې په دې کتاب کې چې ما په ایمان راوړې موږ ته څه حکم کیږي او د څه حکم نه کیږي او بیا به د هغې په بدله کې الله موږ نه راضي کیږي به خوشحالیږي به او جنتونه هغه به رانصیب کوي انشاءالله نجات به رانصیب کوي. دویم ادب موږ بیان کړی عظمت د قرآن کریم چې د کومو خلکو په زړه کې د قرآن عظمت نه وي په نه خبره د قرآن پاتې کیږي نن مې دا عذر دی سبا مې دا عذر دی ننم چوټي سبا م رسخت بل ورځم رسخت یو ورځ راشه دوه ورځې مرزه بیا دوه ورځې راشه یو ورځ مرزه بیا کله یو عذر کله بل عذر کله غم کله خادي کله واده کله سر درد کله د ملا درد کله د خېټې درد کله یو شی او کله بل شی کله مصروف یم کله دلته یم کله هلته یم کلی ته لاړم کور ته راغم دلته لاړم هلته لاړم بس دغه کیسې دي ټولو او دا کیسې چې د چایي نغه زده کړ نشي کولای. اوس ګوره مکتب له چې سړی زی نغه دا کیسې کوي چې مکتب له 2 ورځې لاړ شي او 3 ورځې رخصتي یا 3 ورځې لاړ شي به 4 ورځې رخصتي یو د سیمه څوک خو چې اجه چا مور پلار نه نو هغه د سې کوي خو د چا کور کې موري پلاری مشرانی نو هغه ماشومان روزانه مکتب لذي داغه د لپاره چا کړه زم نه داغه د لپاره مور پلار کړه نزي مثال رخصت وي مور بیا پلار کړه زی چې سبا جمعه ده یا مثال رخصتیانی وي نو بیا لاړ شي نو ولی نزی پلار کرا وې د بچو می مکتب ده د بچو می مکتب ده پلار می اجازه نه ورکړي چې نازویا دلته بنځي الته بنځي چکر لبنځي دلته بنځي ولی وې مکتب ده نو دا ولی مکتب اهم ده ځکه چې د مکتب اهمیت هغه زموږ تاسو په ورونو کې ناشته او قران ولی قران د لپاره پاتې کیږي نو هغه ځکه چې د قران عظمت زموږ تاسو په ډونو کې نشته په دی وجه باندې په نه خبره قران نه پاتې کیږي دلته لاړم دلته میکارو هلته میکارو غم او خادي واده او هغه خو بیا دنیوي کارونه چې دنیوي معاملات چې نو هغه کې بیا دا شونه نشته هغه کې بس بیا هر تکلیف تیری هر سخت تیری هر هغه کوي وطن کی مطلب هغه اهمیت په ذهن کې شته بس لنډه خبردار ده. نو که تاسو په لړ کې د قران اهمیت وی نو بیا بستاسو نه بازار اوزري نه بستاسو کاروبار اوزري نه بستاسو غم اوزر شي نه بستاسو خادي اوزر شي نه بستاسو بل څه شي نه بل څه شي نه بل څه شي د اواز کو ټولو ته کمزوري نو بیا خو زما طرف نه ده او که یو کس دوه ته کمزوري نور ته صحیح نو بیا تاسو مشکل له زما طرف نه مشکل نه ده ها کمزوري ده مطلب عظمت د قران کریم د قران هغه مرتبه او مقام په جندل هغه پرړ کې ساتل او بیا په مغه مطابق عمل کول د قران سره نو دا الله دغه سړي د توفیق ورکړي په قران د زده کړې او که بیا نه خبره معنی پاتې
بس بیا الله غلا توفیق نه ور کوي سم دی نو بس سم دی صحیح دی بس زما د خوانه د اساس د خوانه د خیاب اوازونه تیز کما تاسو ځکه وی چې سپیکر پیدا کړي ام پی 3 غانې پیدا کړي هغه کې پیدا مشکل نه هغه چې وسه کنیکټ کړي نو بس کسلو ویم زما طرف نه هغه بیا هغه کې تیز خي بیا تیز روزي او چې موبایل ته ناس نو بس بیا خو خامخا معمولی ته مشکل راشي نو بیا غوي سپیکر کوم کمزور دی څو وایم نه پوهیږم ما طرف نه خو مجبور یم چې یو مایک پیدا کړم چې خلې له منی ولې خام دریم ادب منګه بیانو صحیح دی بالکل وای आवाज صحیح دی ها دریم ادب منګه بیانو ها موبایل نور مخلې نږدې نیولې ده نو نورې څونه نږدې کوم دینه خو نه نږدې کی دریم ادب درس د ناستي آداب دي چې په وخت باندې درس ته حاضر شي او وخت باندې درس ته حاضر شي لیکل وکي قرآن مجید تاسو سره دغه سپیکر ګوره سپیکر زکه تاسو ته ما چې دا ځان پیدا کړي چا څوک چې نشي پیدا کول خیر د موږ ته میسج وکي موږ ته دی وایي چې موږ سپیکر نشو ځان بندوبست کولای موږ به خیر د څو والو سپیکر تاسو باندې تقسیم کو اسیم ثواب کار دي نو تاسو قرآن مجیدونه کتابچی لیکل کوي په وخت راځي چېونو بنس کوي ډوډېګانې بنه خوري خبرې بنه کوي مرکه بنه کوي دا کیسې به ټول نه کوي بس لکه څنګه چې سړی درس تکینی نو ماغه سړی تاسو به درس تکینی بیا څلورم ادب موږ دا بیان کړو چې کله درس ختم شي نو بیا په اخره کې او درس چې ختم شي نو بیا به د زده کوي د دې تکرار او د دې زده کړه په تاسو لازمه ده که غواړئ قرآن زده کړئ او که قرآن زده کول نه غواړئ نو هغه یو بل سوال دی کم خلک چې غواړي قرآن زده کړي نو هغه به دا تکراري ځان سره په دې به کوشش کوي چې ځان پوي کړي ها بیا دغه نه بعد موږ اصول د قرآن شروع کړو پاره کې اول اصل موږ وی اسماء د قرآن کریم نمونه د قرآن کریم لکه هدایت لکه النور الکتاب الذکر بیا بل موږ وی تعریف د قرآن کریم چې قرآن کریم خپل تعریف څنګه کوي نو هغه تعریف موږ بیان کړو د قرآن د آیاتونو پرانا کې چې دا چا د خوان راغله د چا په واسطه الله را لګله او په چای را لګله په کومه جبه کې راغله دا ټول تفصیل پاږي کې وو بیا دریم عنوانو حکمت د نزول د قرآن کریم چې دا ولی الله را لګله دې ته پر الله را لګله چې صرف ختمونه په وکا او صرف پانه په واړه نه بلکې دغه چې کوم مقصد او هغه تاسو اوریدو چې هغه د خلکو د تیرون راوتلو رڼا طرف ته د خلکو ایمانونه قوي کولو او همدغه رنګ نورم بیا بل عنوان موږ شروع کو څلورم مخاطبین د قران کریم مخاطبین د قران کریم چې قران چاته خطاب کوي ځکه د هر کتاب یو نه یو مخاطب خوې کنه چې چاته هغه کتاب لیکل شوی دا کتاب چاته خطاب کوي چاته بیان کوي نو دوه قسم خلک دي چې قران هغه ته خطاب کوي یو دي منون کی مؤمنان او یو دي نه منون کی منکرین دا مؤمنان چې دي منون کی دا خو بس یو منون کې دوی کې ډله ټپلې نشته بدا یو ډله ده بس مؤمنان چې په الله ایمانی په پیغمبر ایمانی په قران ایمانی بدا یو ډله ده د کې نور ډلې مل نشته دوی لا بشارتونه ور کوي دوی لا زجرونه ور کوي یعنی مؤمنانو لا زیر ور کوي کدا سو عملو کو نو جنت ده کوم نه کو نو زجرم ور کوي ته یعنی زورونه ور کوي چې ګوره بیا دغه ستاسو د پارم بیا خني دنیا کې یا آخرت کې یا قبر کې او منکرین چې دي نه منون کې دا بیا په څلور قسمه معنی دي اول قسم د منکرینو مشرکان مشرک دویم قسمو الیهود دریم قسمو نصارا او څلورم قسمو منافقان یا منافقین بیا په مشرکانو باندې موږ تفصیل شروع کو چې مشرکان څوک دي نو مشرک هغه چاته ویل کیږي چې هغه شرک کوي شرک به څه شي ویل کیږي اوس په دې باندې ځان پویول غواړي نو شرک موږ وی چې دې ته ویل کیږي چې د الله سره شریک ګرځول د الله په شان بل منل په څه شي کې په ذات کې او په صفاتو د الله کې بیا موږ دا وی چې په ذات د الله کې ډیر شرک نه دی شوی په تاریخ کې د الله په ذات کې ډیر شرک نه دی شوی چې هغه شرک خپل د صفاتو شرک او چې ورسیږي نو بیا هغه ذات تم رسیږي کله چې د الله سره په صفاتو کې شرک یو حد ته ورسیږي نو بیا دا غینه بعد
د الله په ذات کې شرک شروع شي خو عموم کې شرک کیږي په صفاتو د الله کې ځکه شیطان په مین ځمانه پويږي بنیادی ځمانه پويږي هغه پويږي چې خلک ز نشم گمراه کوله چې د الله سره په ذات کې شریک کما ځکه عام خلک پويږي د الله په ذات باندې انکار نه کوي نو هغه ځکه څه کوي هغه د الله په صفاتو کې خلک کوشش کوي چې راوړي په شرک باندې نو شرک دې ډول کې چې د الله په ذات او د الله په صفاتو کې تاسو کې د الله سره بل شریک ومني یا د الله په شان ومني نو بیا موږ په دې باندې تفصیل کو چې د مشرکان خصوصا د عربو مشرکان د پیغمبر علی السلام د وخت مشرکان نو دانو چې وی الله نه منلو دانو چې وی بلکې وی الله منلو د الله په نوم زکات او شر ورکو منځونه کول جمعهتون یعنی بیت الله شریف کوم ځای کې چې عبادت بکېدو دا به آبادول او ټول پرون موږ تفصیل پاغه باندې وکړو نو خو هغه ټول الله سي پر سره ضرب کړه چې تاسو منځونه نه قبلوم وما كان صلاتهم الا مقام وتصديه وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله نه جمعهتون تاسو جایز دي چې جوړه کړي او نه وجعلتم سقايه الحاج او تاسو د حاجانو خدمتونه کوي دام تاسو قبول نه دي دا سينو ټول تفصیل مونږ وکړو چې دا قبول نه دي ولې دا چاکیده کې شرک ده شرک چاکیده کې ختم نشي نو بیا جمعه جوړول دا شي نه چې ده دا مایکونه بند کړي جمعه جوړول دا شي نه بیا دا فائدہ نه ور کوي بیا مونږ دا خو له وضاحت کو بیا دغه نه بعد مونږ د شرک تفصیل شروع کو چې شرک اوس څو قسمه معنی ده نو مونږ وی چې شرک په دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي شرک اعتقادي او بل ته ویل کېږي شرک فعلی اعتقادي د نوم نم پته لګيږي اعتقادي الف عین ده خاط ډایرکټ تانه ده الف عین تا قاف الف دال یا ان هغه شرک د انسان په عقیده کې راشي اعتقاد دی هغه جوړ شي چې هغه اعتقاد د شرک وي او شرک فعلی چې یو فعل یو عمل هغه عملو کې چې هغه د څه شي وي هغه د شرک عملی نو دا شرک اعتقادي چې ده چې عقیده کې شرک جوړیږي د دې بنیادی او غټ اقسام چې دي هغه څلور دي بیا دا نور چې څومره دي دا په دې څلورو کې راجمع دي ټول دا غینه یو قسم شرک منغوي شرک فی العلم شرک فی العلم دې ته دروازه د اشراکم ویخه دې ته باب الشرک د شرک دروازه ویل کی یعنی چې دا تاو منله چې دا غفلانه کاغه مړو ک ژوندې او ک پیغمبرو ک ولی او ک جن او ک فرښتوا ک بیجان او ک جاندار او ک هر یو څه شو ستاده کی دراغه چې دا عالم الغیب دی په هر څه خبر دی لکه څنګه چې الله په هر څه خبر دی په ما کان په ما یکونو ان ته چې مخکې شوی الله باغی خبر دی او ته چې مخکې روان دی په هغه الله باغی خبر دی هر څه من الله خبر دی نو که ستاده کی دراغه چې دسه د الله غونته پیغمبرم په هر څه خبر دی ولیم په هر څه خبر دی بزرګم په هر څه خبر دی فرښتیم په هر څه خبرې دي جناتم په هر څه خبر دي یا ژوندې یا مړ نور مخلوقات دا په هر څه خبر دي نو دا گویا کې ته د شرک په دروازه رانه نه وته دویم قسم بیا د شرک فی التصرف اوس نن سبق دې نه شروع کیږي دویم د شرک فی التصرف تصرف پښتو کې دا لفظ استعمالیږي تصرف ورکیږي اختیار ته واک ته تصرف ویل زه په تصرف نه لرم یعنی زما په واک نشته زما په اختیار نشته نو تصرف دې ته ویل کیږي چې ستا په یو شی باندې واک وي اختیار وي ستا ور باندې قدرت دې ته ویل کیږي تصرف ته چې یعنی ته پکې دا اختیار لري چې ته پکې یعنی تبديل او تغیر وکې ته پکې اختیار لري چې ته مثال بدل را بدل کې هر یو شی چې یا چاله ورکې یا چاله ورنکې یا چانه منکې یا چاله ورکې کنه دا ټول اختیار دې ته ویل کېږي تصرف شرک په تصرف دې ته ویل کېږي چې ستا دا عقیده راشي چې د الله په شان اختیار د بلم شته د پیغمبرم اختیار شته د الله غونته شته ده د ولیم د الله غونته اختیار شته د بزرګم د الله غونته اختیار شته د مړ د ژوندۍ د جاندار د بیجانه د چا غونته اختیار شته د الله غونته اختیار شته نو چې تا دا ومنله چې د الله په شان اختیار لري نو دا شرک فی التصرف ته او دا شرک فی التصرف هغه ټیم کې جوړیږي چې کله ستا اول دا کې د جوړ شي چې عالم الغیب دی ځکه چې پارڅ خبر دی خو بس بیا خود تصرف هم لري کنه چې پارڅ پوي نو بس بیا بدلوي را بدلوي شي لکه زه پوي ما مثال زه پوي شمه
چې د مخ کې سبا مثال خبر د کور نه وزم او ماته غل ناشتي یا دشمنان می ناشتي مثال خبره یا بل څه گاډه به می وای نو زه مخ کې نزان وته حکم کنه وکوم یعنی ځان به وته جوړوم کنه جوړوم چې ځان بچ کما ځکه ماته مخ کې معلومات شو چې د غزې کې ماته تکلیف را رسیږي د دې احتمال شته چې ماته تکلیف را ورسیږي نو زه به څه کوم مخ کې نه ودس یو بندوبست کوم چې زغه تکلیف نه ځان بچ کما دا زما اختیار کې شو دا زما په واک کې شو نو دا رنګ چې کله ستاده کې د جوړ شو چې یو مړ ژوندې پیغمبر ولی هر څوک چې ده د سره علم غیب شته په هر څه خبر ده زما په هر څه خبر ده نو ستا بیا دا کیدم جوړیږي چې د سره اختیار هم شته چې زما د مشکلات حل کی زما د تکلیفونو حل کی زما د بد حالت چې دا بد حالت مې په ښه حالت باندې تبديل کی ستا بدا کیدم بیا جوړیږي خامخا دا شرک په تصرف الله قران رد کوي د نورنا او ځان ته ثابتوي چې الله وی تصرف صرف او صرف زما ده اختیار صرف او صرف زما ده د بل هیڅ چا اختیار نشته د بل هیڅ چا تصرف نشته د وګوره تاسو سورې یونس وګوره اول کې اول سورې هغه وګوره انعام وګوره ځم سر نه بلاټ شو اول سورې انعام وګوره آیت نمبر 50 پرونه موږ دا آیت راړولو سورہ انعام آیت نمبر 50 اوس بنور غوته به تیزوي خان ان شاء الله دو پیروي ما تاسو بنور خپل غوته او هغه کلمونه به تیزوي آیت نمبر 50 سورۃ الانعام و مسپارا سورۃ الانعام و مسپارا آیت نمبر 50 قل ورته وای پیغمبره لا اقول لكم عندي خزائن الله پیغمبر ته وایا یعنی پیغمبر به دا اعلان کوي نو پیغمبر نه څوک لوی سړی شته چې پیغمبر سره اختیار نشته نو پیغمبر نه خدای ټول لاندې دي اولیاء د پیغمبر نه لاندې دي په درجه کې او دا نور پیغمبران هم د زمون پیغمبر نه په درجه کې لاندې دي بیا او بیا دا غنه لاندې اولیاء دي بیا دا غنه لاندې د بزرګان ټول دي بیا نور مخلوقات خو پس لاندې دي نورم نو کول ورته وای پیغمبره لا اقول لكم عندي خزائن الله زنویم تاسو ته چې ما سره خزاني د الله دي ما سره د الله خزاني نشته چې زه به چاله شفا ورکوم او چاله به بچي ورکوم او چاله به مال ورکوم او چاله به پاچای ورکوم او چاله به دا ورکوم او چاله به دا ورکوم نه چاله به عزت ورکوم چاله به نه دا زمالاس کې دینه دا د الله په لاس کې دي په دې وجه باندې شیخ عبد القادر جیلانی لوی پیرانه پیر لوی ځوان موږ په پښتنو کې مشهور دی په لوی ځوان حالکه دا لوی ځوان خو په حقیقت کې لوی ځوانو ځکه ډیر خدمت کړي د دین ډیر قربانۍ ورکړي بعض خلک نه مني کم خلک چې نه مني دا غلط کوي ځکه چې دا ډیر لوی پیرو او ډیر لوی نیک انسان تیر شوی دی او ډیر قربانۍ ورکړي په هغه وخت کې د شیعاګانو غټ یعنی طاقتو دا شخص چې د شیعاګانو په خلاف ودرېدلو او د شیعاګانو هغه غلط عقاید د ختم کړ په هغه وخت کې کله دا مقابله نه وکړي نو کې دې شو موږ ټول شیعاګان وي دا ټول امت شیعاګان وي خدا د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله خدمتونه او تکلیفونه دا خو ورسته ورپسې خلکو غلطي کیسې جوړ کړي دروغ کیسې ورپسې جوړ کړي دي د دې کې داغه څه ګناه نشته نو داغه کتاب دی الفتح الربانی داغه کې هغه لیکي یا طالب الاشیاء من غیره او غختون کې د اشیاء چې چانه بچی غواړي چانه مال غواړي چانه یو شی چانه بل شی من غیره بيد الله نه ما انت عاقلون نیت عقل لرونکه تاکي عقل نشتا تمال عقل من نخکاری تاکي عقل نشتا هل شيء ليس في خزائن الله دس یو شی شته چې هغه د الله په خزانو کې نه چې تی د بل نه غواړي دس یو شی خوخه چې هغه د الله په خزانو کې نشته نو زبیا موږ منو چا واقعي دغه شی د الله په خزانو کې نشته نو ځکه ته د بل نه غواړي دا رنګ هم دا سورہ انعام کې شاته راشي آیت نمبر 18 وګورئ آیت نمبر 18 آیت نمبر 18 همدا سورہ انعام لګ څو باندې شاته راشي آیت نمبر 18 وګورئ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ او کچ ورسیتا ته الله بضرن معمولی غونه تکلیف ضر اسم نکره یعنی معمولی تکلیف ستنه درچوخه شي مثال دا معمولی تکلیف ده دینه به معمولی تکلیف نه شاید دینه معمولی تکلیف وي خو دغه معمولی تکلیف چې دا ستنه تا ته درچوخه شي
او په دې ته دغه معمولی غونته سوی وکي او درد غونته وکي نو کچیرته الله تعالی دغه معمولی تکلیف هم درور رسي کنه نو فلا کاشف له الا هو نو نشته لري کونکه ختمون کې د تکلیف الا هو مگر دا الله دی ګور دا فلا کاشف له الا هو دا کاشف له په ځمانه الہ لفظ واچوي مثال سوچ کې ذهن کې وته ګوره او کاشف له په ځمانه تصور وکړي چې الہ لګیدل دی دا لفظ د الہ لګیدل دی نو کلمه جوړي ګوره فلا اله الا هو یعنی الہ چاته وي الہ هغه ذات ته وي چې هغه کاشف له دی کاشف له یعنی مشکل نه وستون کې مشکل کشا دا کاشف له دی فلا کاشف له الا هو نشته ده مشکل کشا دا مشکل نه وباسون کې وستون کې الا هو مگر دا الله دی و ايم سسک بخيرنا او کچر ورسیتا تعالی خیر فهو على كل شيء قدير ودا الله پر یو شی باندې قدرت لرونکی دی الله معمولی غو تکلیف ما دا څنګه زنګ وي خراب دی आवाज نه پوهیږم هیڅوک دغه سوی ختموي نشي ترڅو چې الله ختم نکي و ان يمسسك بخير او کچر ورسیتا ته الله ته خیر فهو على كل شيء قدير ودا الله پر یو شی باندې قدرت لرونکی دی به مخ کې وي وهو القاهر فوق عباده او دا الله غالب دی د پاسه د خپل بندگانو د څه څوکشته چې هغه د الله د پاسه غالبي نه الله په ټولو غالب دی وهو الحكيم الخبير دارنګ حدیث د ابن عباس ته رضی الله عنه هغه فرمایي چې وزل وت پیغمبر اسلام فرمایل اذا سالت فاسال الله کله چې ته غواړې نو د الله نه غواړه و اذا کله چې سوال کینو د الله نه کوا و اذا استعنت فاستعذ بالله او کله چې ته پناه غواړې نو پناه غواړه د الله نه فلو ان الخلق كلهم جميعا ارادوا ان يضروك بشيء کچره دا ټول مخلوقات راجم شي په دې اراده وکي چې ابن عباس ته تکلیف رسومه او د الله خو خني لم يقضه الله او دغه تکلیف ته الله نه لیکله نو لم يقدر عليه دا ټول دنیا د نن سبا ټول دنیا چین والا امریکا والا یورپ والا روسان والا عرب والا ټول مالدار د دنیا ټول اور سره دي امکانات سره شته نو که دا امکانات باوجود را جمع شي چې تا تکلیف در رسو او دا الله خو خني دغه تکلیف تر څوک نشي در رسول ها دا کی دستا باید جوړي په توحید باندې او کدا ټول راجم شي په دې راجم شي چې تا ته خیر در رسو او تعالی څو خیر نشي در رسوله دغه رنګ دا سورې انعام وګورئ یو څو آیاتونه مخکې واړوي آیت نمبر 6 وګورئ سورې انعام آیت نمبر 6 امدا سورې انعام آیت نمبر 6 وګورئ قل ورته وای پیغمبره ارایتم خبر را کوي مال تاسو ان اخذ الله سمعكم کچری واخلی الله غوګون تاسو نو غوګون څنګه د کون سړی غوګی کنه خو هغه غوګ کې طاقت د اوریدو نه نو په دی وجه باندې سمعكم کچری واخلی الله سمعكم طاقت د اوریدو تاسو ان قانون کی و ابصارکم او واخلی الله طاقت د لیدل تاسو سترګې موالي مطلب تاسو د لیدو هغه طاقت تانه والی نو کاغه مثال کسترګي دی وی کني کوستاغه کله کله سترګي خو طاقت د لیدو نه او کله کله سترګي نه نو ابصارکم او واخلی طاقت د لیدل تاسو وختم علی قلوبکم او مهر لګی تاسو په ژوند باندې نیلونیم کی عقل دنوالی نو من الہ غیر الله الہ چاته وي الہ نو څوک بشي الہ تاسو حاجت روا تاسو غیر الله بغیر د الله نه یاتیکم به د به مفرد ذکر راوړو ضمیر ځکه چې دا یو تراجه دي یعنی څوک د چراتلو کی تاسو ته په غوګونو تاسو باندې په طاقت د اوریدو تاسو باندې څوک د چراتلو کی تاسو ته کم د سه الہ حاجت روا پیدا شي چې تاسو هغه د طاقت در کې دا اوریدو یا تاسو وړاندې خکی یعنی څوک به د کڼو ذمہوار شي څوک به د ډندو ذمہوار شي او څوک به د لیونو ذمہوار شي الله نه بغیر څوک شته وي نه کنه پلانکې بابا د لیونو ذمہوار دي پلانکې بابا چې دی هغه وي د غزي ذمہوار دي د یو شو د بل شي دا رنګ آیت نمبر 3 په تو وګوره آیت نمبر 3 په تا کول ورته وایا پیغمبره من ينجيكم من ظلمات البر والبحر
وایا پیغمبر د مشرکانو ته چې من ينجيكم من ظلمات البر والبحر څوک بچکی تاسو څوک نجات درکې تاسو ته من ظلمات البر والبحر د تکلیفونو د وچونه او د دریاب نه په وچه کې چې تکلیف راشي نو څوک هم بچکی او په دریاب کې چې تکلیف راشي نو څوک هم بچکی تدعونه چې تاسو یې رحمت کوي اغلره تضرعا وخفيا پاجزې سره پورورو باندې نو ټیم کې خو الله را مدد کوي او بیا سوال کوي چې لئن انجانا من هذه کچې اخلاص وکړو یا الله مونږه د تکلیف نه د عربو مشرکانو ګره ابو جهل او د دې ټول ملګری دوی بم چې کله په وچه کې او په دریاب کې یو غټ مصیبت به پیراتلو نو یو الله به رحمت کو تاسو پته شته یو الله به رحمت کو د آیت خاص مغوی بارکه ده چې کم وخت په وچه او په دریاب کې چې د من سخت مصیبت راشي نو یو الله رحمت کې او به ورور رحمت کې پاجیزه الله رحمت کې دا ټایم کې به خپل هغه نه ویری لا تو منات او بل او بیا سوال کې چې الا ان انجانا من هذه کچې اخلاص وکړو مونږ د تکلیف نه نو نکونن من المشرکین نو خامخا شوب مونږه تابعدارونه به مونږ لکه نو سبب معمولی غو نظم کو خوځيږي زلزلہ راشي ټول استغفر الله استغفر الله یا الله یا الله یا الله یا الله استغفر الله استغفر خو دې څنګه زلزلہ ختم شي بس بیا سره په خپل سرکشي کی قول الله ورته وایا چې الله ينجيكم منها بچکی تاسو نجات درکې تاسو ته منها د تکلیفونو د وچه او د لمدونه د دریابنا ومن كل كرب او بچکی تاسو نجات درکې تاسو ته من كل كرب د هر مصیبتنا هر قسم مصیبت د کرب بیا اسم نکره ده یعنی معمولی مصیبت چې در باندې راشي نو بچکون کې نجات ورکون کې څوک دی یو الله دی ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک کوئ د الله سره چې بنورو کې یا علی مدد یا رسول الله مدد لوی ځوان را ورسېګا بل ځوان را ورسېګا به دا چې وخی قل ورته وای پیغمبر هو القادر دا الله قدرت لرون کې دی قادر دی علا پدې باندې ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم چراولی کی پتا سو باندې عذاب د پاسه تاسو د پاسه عذاب ناکاره بادشاہان د بارانونو درول د پاسه عذاب د ټول د پاسه عذابونه دي دا د پاسه عذاب چې بارانونو ودري ګرمي ډیر شي دا ټول عذابونه دي د الله جدا زمون د پاسه دي الله دا عذابونه مونږ ته یعنی مونږ باندې راولي چې کله سرکشي زیات شي او من تحت ارجلکم یا د لاندې خپوس تاسو نه لاندې خپونه مراد د قحطونه زلزلې سیلابونه د اولاد نافرمانیانه او د غرنګ د خلکو د نافرمانی د بادشاہ نه یعنی خلک د خپل بادشاہ نه باغیان شي دا مې عذاب ده او یلبسکم شیعا یا ګډ وډ کی تاسو په ډلو کې ډلې شي دا حزب دی او دا جمعیت دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی پاکستان کې ډلې دي دا پلانې ډله دا پلانې ډله مسلم لیگ دی او پیپل پارټي دی او پلانې دی په نورو ملکونو کې همدغه هر مسلمان ملک کې به دا ډلې ټپلې دي او یلبسکم شیعا دا شیعه دی دا سنی دی دا دیوبندی دی دا بریلی دی دا دار دا هغه دی او یلبسکم شیعا یا ګډ وډ کی تاسو ډلې چې وډله بل نه مني بل نه مني نو اوس په دې باندې په عذاب اختی ويذيك بعضكم باس بعضنا او څکي بعض تاسو ته باس بعضنا جنگ د بازو یعنی پتا باندې یو څوک مسلط کی لکه یو ټیم کې چنګیز خان مسلط کړو موږ باندې څونه ظلمونه وکړه مسلمانانو باندې علاقو خان بیا موږ باندې روسان مسلط کړو کړه در باندې امریکایان مسلط کی کړه در باندې برتانویان مسلط کی خو نورو زمونږ چې کوم د الجیریا او مصر او دغه زموږ مسلمان ملکونه دي نو آلته چیرته فرانس چیرته ایټلی او چیرته دغه بس مسلطو په موږ باندې او ظلمونه کول او بس ویني سکلي رټولو نو بعضکم باس بعضنا چې اوسه کوي تاسو بعضی تاسو ته جنگ د بازو نن يهوديان مسلط دي دا ټول د الله عذابونه دي خان انظر نو دا څوک مسلط دي د الله وستون کې څوک دي نو یو الله دي انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون الله وي څنګه خپل آیاتونه بیانوما خامخا چې تاسو پوه شئ او الله ته رجوع کوي دا رنګه ډیر آیتونه دي سوره اعراف لګورئ آیت نمبر 188 دی سورہ انعام پسې صورت ده سورہ انعام پسې صورت ده سورہ اعراف خو د سورہ اعراف اخري سر تزان ورسوي آیت نمبر 188 نهم سپاره کې 188 سورۃ الاعراف
نه سپاره یو سرتاتیا قل ورته وایا پیغمبره لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وایا پیغمبره د خلکو ته چې زه واقدار نه یم لنفسي د پاره د خپل ځان نفعا د فائدې رسولو پیغمبر ورته وایا چې زه پیغمبر یم خو ځان ته فائدہ نشم رسولې که پیغمبر ځان ته فائدہ رسولې شوې نو خپل ځان له نر اولاد ور کړې وې نر اولاد د پیغمبر وو نو وفات کېدل به هغه د الله حکمت دا نه چې دا قسم د الله هغه عذاب او نعوذ بالله یا بل شو نه دغه د الله خپل حکمتونو دا نه چې دا نو پیغمبر ځان لور کولې شو نه دغه رنګ د پیغمبر اسلام بلګری شهیدان شوی دي په یو وخت او یا صحابه تنچا بوتل په دوکا اول ته شهیدان کټول چې پیغمبر ته دا پیغمبر سره دا اختیار وې چې خپل ځان ته یا خپل مرګرو له فائدہ ورسي نو ته چې فائدہ به نه ورسولې مخکې وای مګوره کول ورته وای پیغمبره لا املك لنفسي نفعا لوګي وي تند وي د تکلیفونه تیرول خو ځان ته فائدہ نشو رسولې ورته وای پیغمبره چې زواقدار نیم د پاره د خپل ځان نفعا د فائدې رسولو ولا ضرنا او نه د نقصان د فکولو چې ځان نقصان لري کما یا ځان ته فائدہ ورکما الا ما شاء الله مگر هغه چې خو خشید الله نو فائدہ راکې یا نقصان را رسیږي ولو كنت اعلم الغيب او کچری ز عالم الغيب و په غیب باندې پوهه نو لستكثرت من الخير ما بخامخ ډیر خیر جمع کړی و ځانتا ځکه چې په پوهه په غیب باندې نو ما به ځان خیر جمع کړی مخکنه وما مسني السوء او نه به ورسېدل مال تکلیف نو ګوره کله چې علم غیب عقیده دراغله دا تصرف عقیده ورسره لګیدلې ده دا کده به بیا راځي چې دی بل سره اختیار هم شته زما د تکلیف او زما د مصیبتونو وما مسني السوء او نه به ورسېدلې ما ته هیڅ تکلیف ان انا الا نذير وبشخت پیغمبري ته ځان له فائدہ نشي ورکولې ځان نقصان نه بچ کولې نشي عالم الغیب نه نو څه شي بیا ته جواب ان انا الا نذير نه يم زمگر ير ورکون کې ما خو پیغمبر يم خو استاد غون انسان یم ير زت دې د پر زه خدای نه یم چې زه فائدې ورکوم خلکو ته یا ځان له یا نور ته یا به نقصان ورکوم نه دعا کولې شم خیره کولې شم دعا کولې شم د فائدې خو زما لاس کې نه دي چې زه حکم وکارو شي نه څوک مزه ان انا الا نذيرون نیم ز مگر ير ورکون کې مبشرون او زیر ورکون کې لقوم يؤمنون هغه قوم ته ایمان لري د الله په کتاب باندې دا رنګ به وګوره سوره فاتر وګوره لګو د سوره یاسین نمخ کی سورۃ ده سوره یاسین نه یو سورۃ مخ کی سوره فاتر پسې سوره یاسین شروع کیږي آیت نمبر 14 آیت نمبر 14 سوره فاتر آیت نمبر 14 د 14 آیت اخیری برخه وګورئ ځکه دا غټ آیت دی یا سر نه وګورئ ځا یولج الليل فی النهار دنکی الله شپه په ورځ کې و یولج النهار فی الليل او دنکی شپه په ورځ کې ورځ په شپه کې وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دی الله المر او سپوږمۍ کل یجری لاجل مسمى دا هر یو روان دي تر نیټه مقرره پورې ذالکم الله دی صفاتونو والا تاسو کوم صفاتونو والا د المر او سپوږمۍ چې تابع کړی دي دی صفاتونو والا دغه شپه چې په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې نه باسي دی صفاتونو والا تاسو الله دې دی قدرتونو والا تاسو الله دې ربکم رب تاسو له الملک خاص دغه الله د پر اختیار دی خاص د الله سره تصرف دی خاص دغه الله سره ملکیت دی قدرت دی والذین واکسان تدعون من دونه چې تاسو رحمت کوي به د الله نه نو ما یملکون من قطمیر نو واقدار ندي دا تاسو چې رحمت کوي چې یا علی مدد یا رسول الله مدد یا لو یزوانا راو رسېګا پیر بابا راو رسېګا دغه تاسو چې رحمت کوي من دونه به د الله نه ما یملکون من قطمیر واقدار ندي من قطمیر د پوستکی د کجوري د کجوري اډوکې چې دغه د پاسه چې کوم پوستکی قطمیر هغه ته ویل کیږي نو دا غیم تاسو سره هغه تاسو سره اختیار نشته مړه ان تدعوهم کچې تاسو را مدد کوي دوی
چې یا علیم وګوره هم راوړو هم ضمیر د ذویل عقول د پر راضی خان یعنی د انسانانو د لپاره فرښتو د لپاره او جناتو د لپاره بعض خلک وایي د مراد بوتان دي نو بوتان ذویل عقول دي بوتانو کې عقل شته هغه د لپاره خو هم ناراضي تدعوهن راضي بیا هن هم وتنراضي خان ودینه مراد هغه د چا چې بوت جوړ دی هغه مراد دی دغه چا چې قبر جوړ دی هغه مراد دی دا بوت خو دی چای کنه دا خو هوایي شیخ نه ان تدعوهم کچې تاسو را مدد کوي دوی دغه اولیاء دغه تاسو چې را مدد کوي لا يسمعوا دعاءكم نه اوري تاسو आवाज نه اوري تاسو فریاد نه اوري ولو سمعوا او کچې تاسو فریاد واوري تا وی چې یا علی مشکل کوشا او علی ما دي مشکل نه وباسا نو که علی تاسو د आवाज واوري او شیاګانو یا نور وتوي لوی ځوان راورسېګا نو که لوی ځوان تاسو د आवाज فرض کا واوري دا لو د فرضیاتو نه دي فرض کستا आवाज واوري ولو سمعوا او کچې دوی تاسو आवाज واوري نو مستجابوا لكم قبولتیا نشي کولای تاسو غو مشکل نه نشي وسته تاسو له بچی نشي درکوله تاسو مشکل کوشای نشي کوله تاسو حاجت روای نشي کوله و یوم القیامت یکفرون بشرککم او په ورځ د قیامت انکار وکي تاسو په شرک باندې د عالب د شیاګانو د شرک نه انکار کوي لوی ځوان به د پښتنو د شرک نه انکار ځکه پښتانه لوی ځوان را مدد کوي لوی ځوان به د پښتنو د شرک نه انکار کوي پیر بابا به د پښتنو د شرک نه انکار کوي او داتا سید علی حجویری د پنجابیانو د شرک نه انکار کوي ځکه پنجابیان اکثره مغره مدد کوي و یوم القیامت یکفرون بشرککم او په ورځ د قیامت انکار وکي تاسو د شرک نه ولا ينبئک مثل خبير دینه شرک په تصرف کې روانو شرک په تصرف چې اختیار نشته ورسره ولا ينبئک مثل خبير او پوی بن کی تعالی را او انسان مثل خبير پشان د خبردار بادشاہ چې الله دې مونږ او تاسو یې پوی کړو چې پتشي پوی کړو چې ذالکم الله ربکم له الملک خاص الله سره اختیار دی خاص تصرف دی او الله سره دی خبردار بادشاہ مونږ او تاسو پوی کړو په دې خبرداري کړو مونږ او تاسو په دې باندې چې والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر د کجوري د اډو کې د پوستکي اختیار مو سره نشتا په دې موته خبردار کړو چې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تاسو आवाजونه نه اوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم او کچره وایوري نو قبولتیا نشي کوله حاجت روي نشي کوله په دې خبردار کړو چې یوم القیامت یکفرون بشرککم قیامت پر ورځ تاسو شرک نه انکار کوي په دې خبردار کړو د څه څوک بل څه خبردارول شي نه یا ایها الناس او خلقو انتم الفقراء الى الله او خلقو ناس کې او پیغمبرانو او اولیاء او بزرگانو او مؤمنانو او کافر مسلمان ټول او جناتم بکی دي او جناتو انتم الفقراء تاسو ټول محتاج الله لا تاسو ټول فقیران الله لا الى الله الله تا والله هو الغني الحميد او دا الله غده غنی ذات بے پروا ذات او استایل شوی ذات او موږ تاسو ټول څه شیو موږ تاسو ټول محتاج یو الله تا دارنګه سوره شورا وګورئ لګه 15 سپاره کې مخکې دې لګ مخکې لاړ شي 15 سپاره سوره شورا آیت ده 9 آیت 9 ده سوره شورا آیت نمبر 9 15 سپاره لله ملک السماوات والارض خاص د الله سره اختیارات د اسمانونو دي والارض او د زمکې دي د بر او لاندې اختیار خاص د الله سره دي تصرف خاص د الله سره دي واک خاص د الله سره دي يخلق او دغه د واک او تصرف نو یو مثال بیانوي يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې غواړي چې څه غواړي هغه پیدا کوي ګوره الله وختل نو ماته پیدا کړیو کله نو غختل نو ماته چا پیدا کولې شو نه الله غختل مارغان پیدا کړي الله غختي نو غرونه پیدا کړي او به پیدا کړي مایان پیدا کړي د کانی بوټي پیدا کړي میوه پیدا کړي سبزیان پیدا کړي خوګ پیدا کړي ترشي پیدا کړي تریخ پیدا کړي
سوري پیدا کړي زیړ پیدا کړي شین پیدا کړي تور پیدا کړي سپین پیدا کړي دا ولې د الله غوښتي نو ځکه پیدا کړي د الله په اختیار کې څه چې په ورته کې راشي د الله هغه کوي څه چې په اراده کې راشي هغه کوي الله څوک ته مخ ته نشو درې چې دا د تور ولې پیدا کړي دا د سپین ولې پیدا کړي دا د شین ولې پیدا کړي دا د ترش ولې پیدا کړي دا د خوګ ولې پیدا کړي انسان دې په دوه خو ولې پیدا کړي دا الله له څوک مخ نه نشو درې نو يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خو خیشي يهب لمن يشاء اناثا بخي چاله چې واړی تشي جنا کوي چاله تشي لورګانې ور کوي زوی سره ور کوي نه وې پلانکی بابا لاړ سالته دی وې بند ودا کسی دی کنه وې بند غزنی ته لاړ شو غزنی کې به بند خلاص شي او مزار ته لاړ سالته به بند خلاص شي الله لاړ شمړه دو منځو ک الله بر دا بندونه خلاصي دا دوی بندونه نشي خلاصوله نو يهب لمن يشاء اناثا بخي چاله چې غواړي تشي جنا کوي الکان د سره ور کوي نه ويهب لمن يشاء الذكورا او بخي چې الکان نه پیدا کیږي نو بیا خويندې او مورې د الک سړی او خزه دا ګرځي بیا خپل کې بابا وظیفه ور کوي دا وظیفه سره بس زوی به وشي او بدا به درکې او مالګه الته وڅټه او پته نور یو زیارت دلته چې لاړ شي الته ټالیګانی دی وړې زنګوګانی دي زنګو کې به تیګي میږي واچي او ټال به ورکه بابا له وجه بابا تانه غواړم یعنی ستالاس کې دي کنه عقیده دا چې بابا ستالاس کې دي بس ته به حکم کې او مال او بچی راکې نو چې ورې نه کې به د سینې وي چې بابا ولې د مال رانه کو به دا سوچ نه کوي چې ولې رای نه کړم په کار د چې سوچ کړه وې کنه چې دا خو نشي راکولې خو کچیرته اتفاقا چرته وشي وې دا وګوره کنه دا د بابا د برکت وشو نو الله وی يهب لمن يشاء اناثا بخي چاله چې غواړي تشي جنا کوي ويهب لمن يشاء الذكورا او بخي چاله چې غواړي تش الکان لور نور کوي لور په ستر کې راوځي لور نور کوي ويزوجهم ذكرانا واناثا او جوړه ور کوي الکان او جنا کوي چاله الکان ور کوي او جنا کوي ور کوي ويجعل من يشاء اقيما او ګرځي چاله چې غواړي اقيمن شند اغله د سره بچینه ور کوي نور او نزوي شنډه وګرځي دلته چې د وظیفه ور کوي وظیفه به سره کم دي وې پلان کې سره خوراک نه کې پلان کې سره بکینې نه هدا بنه کې دا موریدلی دي چې زوی دی وشي یعنی بچی دی وشي دا غي د پاره به چا سره خوراک نه کې یا د کمی خزي چې زوی نه کیږي هغه سره بنه کې نه دغه څه بس ګډ وډ خرافات لګیا دي نو انه علیم قدیر یقینا دا الله پاریوشي باندې قدرت لرونکي دی دا کوم یو شرک فی التصرف چې اختیار د چا دی اختیار د یو الله دی کده شفا دی کده مرزونو دی شفا د الله په لاس کې ده که بچی دی که مال دی که دولت دی که بادشاہي ده مخکې سورہ آل عمران کې براشي الته الله فرمایي چې تعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکي چاله چوغاړي او ذلت ورکي چاله چوغاړي عزت او ذلت هم د الله په لاس کې ده او دا رنګه یؤتل دغه آیت ده ورکي همدا آیت ده د سورہ ال عمران ورکي بادشاہي چاله چې خوغشي وتنزع ممن يشاء د ستای زین نمی وته برحل ورکي بادشاہي چاله چې خوغشي او اخري بادشاہي د چانه چې خوغشي یؤتل حکمت نه ورکي یؤتل حکمت خود بقره آیت ده ورکي بادشاہي چاله چې خوغشي او اخري بادشاہي د چانه چې خوغشي نن بادشاہي نو سبا غدای ګرځي بیا بادشاہ نه څوک پښتنم نه کوي چاته یادم نه نو شرک په تصرف چې دا عقیده لرل چې د الله سره د الله په شان اختیار او تصرف د مر ژوندۍ پیر پیغمبر ولی فرښتہ جن دوی سره دی یا بل چا سره دین علاوه نو دې ته ویل کېږي شرک فی التصرف دریم دی د شرک اعتقادی نه شرک فی الدعاء شرک فی الدعاء چې الله را مدد کوي الله را بلی توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء نو دا مبخل آیت نمبر 28 دی 28 د سوره ال عمران نو شرک فی الدعاء چې دا عقیده د انسان جوړ شي چې د الله اون ته بلم را مدد کوي ګوره اوس رب ته ګوره چې کله ستاسو عقیده راغله چې عالم الغیب دی بهر څه خبر دی نو ستاسو عقیده جوړیږي فطرتي ستاسو عقیده جوړیږي چې دا متصرف می
اند سبلاس کې اختیار می بچي برا کولې شي شفا برا کولې شي عزت برا کولې شي ذلت ور کولې شي بادشاہي برا کولې شي مال برا کولې شي بچي برا کولې شي وغیرہ وغیرہ. نو چې کله دا عقیده جوړه شو چې عالم الغیب هم دی متصرف هم دی لاس کې اختیار دی نو ته به ډایرکټ څوي چې یا علی مدد راورسېږه اوس هغه مې وکا امداد مې وکا لوی ځوان راورسېږه بل ځوان راورسېږه. دی وجه باندې شرک فی الدعاء چې دا دیتا جامع د اشراق ویل کیږي یعنی په دې کې دا ټول اشراق راجم دي په دې شرک فی الدعاء کې. څه مطلب دا چې وسړی بل را مدد کوي الله نه بغیر یا علی مدد یا رسول الله مدد لوی ځوان مدد بل ځوان مدد نو داغه د عقیده چې د عالم الغیب د نو زکه وته وای چې مدد شه داغه د عقیده چې د سبلاس کې اختیار او تصرف شته نو زکه هغه د आवाज کې چې را مدد شه بل ولی आवाज نه کوي خدا قبل بارکه دا عقیده نه کنه چې عالم الغیب د متصرف دی من ولی والله را مدد کو ځکه زموږ عقیده ده چې تصرف د الله سره دی او زموږ د عقیده ده چې علم د غیب د الله سره دی په هر څه الله پوي دی نو ځکه موږ څه وایو یا الله مدد. دریم کس خبر نه د مشکل نه یو کس خبري یا دریم کس خبري دریم خبر نه الله خبري زبا یو مشکل کې ما زما دا مشکل نه به هیڅ خبر نه هیڅ به خبر نه یو یوازې به خبر یم زه په لکه سوال کوم یا الله ته زما امداد وکي ولی ځکه چې زما دا کیدره چې الله خبر دی زما د ډړنه زما په لکه چې کوم کیفیت دی کوم حالت دی نو الله خبر دی پوی دی علم دی ورسره او زه په دې عقیده یم چې الله سره اختیار مشته چې ما دې مشکل نه روباسي نو ځکه زه به الله نه په لکه سوال کوم چې یا الله ته مدد وکي یا الله ته اخلاص کړي یا الله ته دې سکي یا الله ته هغه سکي. نو دریم دی شرک فی الدعاء او د دې لپاره آیاتونه وګورئ لکه همدا سوره رعد وګورئ اول سوره رعد د 14 سپاره کې سوره رعد خطول د سوره رعد مضمون هم ده شرک نفي د شرک په دعا کوي. سوره رعد او خپل مثال بیان کړي ډېر خسته مثال بیان کړي. آیت نمبر 14 دا من کوم شرک لګیایو شرک فی الدعاء یعنی الله سره شریک ګرځول په بلنه کې په دعا کې پر مدد کولو کې په سوال کولو کې ته د الله غوندې بل را مدد کې لکه څنګه چې مونږ وایو چې یا الله مدد غایبانه پوه یو خو چې یو سړی ستا اوري په غوګونو اوري او تا هغه ته وی چې پلاني راشه زماله امداد وکا امداد مې وکا مثال دا پنده سجیکا یا بل کوم مدد مې وکراشه یو کار را سره وکړو هغه اسباب ودلاندې دي هغه جایز دي هغه ته ویل کېږي ما تحت الاسباب یعنی د اسباب ودلاندې خو کچیرته لاسونه نه ته ته وی چې راشه مسله پنځیکا ولې ځکه چې اسباب وسه نشته کنه لاسونه نشته نو هغه تاسو هغه بوجې نشي جوړولې کنه ممدا رنګ مړې قبر کې پروت دی مړ شوی نن 10 کال مخکې 10 کال مخکې 300 کال مخکې وګونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي خاور شوی دی یا روح پروت دی په قبر کې هغه د الله خو خدا بعضی بر روح پراته په قبرونو کې بعضی به خاور شوی نو خو اسباب سره نشته د څه شي چې ستا आवाज واوري اسباب سره نشته د څه شي چې ستا امداد او کې ستا مشکلات حل کی ول ځکه چې اختیار سره نشته. نو دې لپاره سورہ رعد وګورئ آیت نمبر 14 آیت نمبر 14 ګورئ له دعوت الحق خا جار مجرور مخکې کړي له دعوت الحق دا د پاره د څه شي د اختصاص یعنی خاص الله د پاره دعوت د حق خاص را بلل الله د پاره حق دی چې یو الله را مدد کی کله چې مجرور مخکې شي په جار باندې نو دا فائدہ ور کوي د اختصاص. نو له دعوت الحق اصل کې جمله ده چې دعوت له حق یا داسې جمله و بهرحال نو هغه غلط هغه بیا یعنی هي کې د اختصاص نه راتلو ځکه الله له مخکې کو په دعوت الحق باندې ولی ځکه چې له دعوت الحق خاص د الله د لپاره چغه د لایق چې یو الله ته چغه وکي چې یا الله مدد یا الله مدد ولی ځکه چې دینه مخکې دلایل بیان شو د سورۃ د شروع لکه آیت نمبر 2 کې وې چې الله الذي رفع السماوات بغیر عمد
الله هغه ذات دی چې پورته کړی دی اسمانونه بغیر دستنو له دعوت الحق چې د اسمان بغیر دستنو پورته کړي نو ځکه چې صرف هغه ته وکا ترونها تاسو ویني د اسمان لره ثم استوى على العرش بیا پورا د پخپل پاچای باندې ناس ته پخپل پاچای باندې له دعوت الحق خاص الله لچغه دلایق وسخر الشمس والقمر او المر سپوږمۍ تابع کړی دي ځکه له دعوت الحق خاص الله لچغه دلایق او بیا يدبر الامر فیصله کوي د ټولو کارونو تدبیر کوي د ټولو کارونو په خپل نو له دعوت الحق خاص الله لچغه دلایق وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا خاص چغه دلایق الله لا چې دا زمکه غوړولې ده او دا غرونه او نهرونه پیدا کړې دي ومن كل ثمرات او میوه پیدا کړې دي جعل فيها زوجين اثنين او په دې میوه کې بیا قسمونه پیدا کړې دي یغش الليل النهار ورس پشپ کې نه باسي شپه په ورس کې نه باسي له دعوت الحق خاص الله لچغه دلایق ته چې وی یا علی مدد په دې کارونو کې یو کار کړي زمکه تابع کړي لمر تابع کړي سپوږمۍ تابع کړي کارونه په خپل کوي او په خپل محتاج او الله ته نهرونه جاری کړي غرونه پیدا کړي نه میوه پیدا کړي نه وفي الارض قطع متجاورات او په دې ځمکه کې ټوټي دي جوخته وجنات من اعناب او باغونه دي انګورو وزرع او باغونه د فصلونو ونخيل او باغونه د کجورو سنوان وغير سنوان یو مند والا او مختلف مندان والا دا یو کجوره ده خو بیا پکې قسمونه دي پکې یو انګور دي خو قسمونه دي پکې یو انار دي خو قسمونه پکې الله پیدا کړی نو ذکر له دعوت الحق خاص الله لچغه دلایق یسقى بماء واحد او بکول شي په وبو یو قسم باندې او بو ته مغه یو قسم ملاويږي زمکه مغه یو ده خو بازونه ترش بازونه خوک بازونه سور بازونه شین بازونه یو بازونه بل رقم میوي روزي دا رنګي له دعوت الحق خاص چغد لایق الله لا زکا چې بیا مخکې وای په آیت نمبر 8 کې الله يعلم ما تحمل كل انثى الله پوهه په هغه باندې چې باري هر خزه په خېټو کې چې خزه بار کی بچي نو الله پاره باندې پوي نو چې الله به پوي دی نو له دعوت الحق خاص الله لا چغد لایق وما تغيض الارحام او هغه چې کمي د خېټې نه کاغذ پیدا کیږي که غورځيږي نو الله به پوي دی له دعوت الحق عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال پوهره په غیب باندې او په ښکارو باندې ډیر لوی شان والا دی المتعال او ډیر لوی درجه والا دی ذکر له دعوت الحق خاص الله لچغد لایق سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار کڅوک پورو خبره کوي او څوک او کڅوک په تیزه خبره کوي او کڅوک پټیدون کوي پشپا کې یا تلون کوي پورس کې نو هغه الله ته معلوم دی نو له دعوت الحق نو خاص الله لچغه دلایق او دا الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله زمونږ د پاره فرښتې پیدا کړي چې زمونږ حفاظت کوي نو ځکه له دعوت الحق د دلایل دی په دې باندې چې الله له یو لایق ذکر د چغه ځکه چې دا ټول پاره دلایلو والذین واقعوا مثال واوره توک چې بل را مدد کوي د الله نه بغیر دغه مثال وسوره والذین واقعسان يدعون من دونه چې دا مشرکان را مدد کوي بغیر د الله نه چې یا علی مدد لوی ځوان مدد او بل ځوان مدد دا غوي مثال واوره لا يستجيبون لهم بشيء قبولتیا نشي کولای دغه خلک دا مشرکان چې را مدد کوي لهم قبولتیا نشي کولای د مشرکانو بشین په اچ شي باندې یعنی که بچي وغواړي بچي نشي ورکولای که شفا وغواړي شفا نشي ورکولای که ستنه وته چوخ شینو دغه د ستنې د درد نشي خلاصولای بس لنډه خبر ده اسانه خبر الا مگر مثال دې پشان کباست کفیه پشان د لاس وګدون کی وبوتا ال الماء وبوتا ليبلغ فاه دې لپاره چې راورسي دا وبد د خلیتا وما هو ببالغه آیت نمبر 14 د ما آیت نمبر 14 کې لګیایو کنه
دا خو ما تولسم وی او بیا سر نه لګ دلایل شروع کړ چې سر نه بګدا دلایل نو تولسم کې دا دلایل خلاصه وا چې خاص الله له چغه دلایق لا یستجیبون لهم بشیء قبولتیا نشي کولای دغه څوک چې را مدد کیږي مشرکان را مدد کوي لهم د دې مشرکانو بشیء اچ شی باندې الا کباسه کفه دا کیمرې باندې کوي کنه تاسو چنجي در کې لاسونو کې د کیمرې باندې ساتي دا څه شی د مار بشر دوست ته څه شی ده کې د موبایل بس اوره خبرام سبق ته ګوره لیکل کوا موبایل کې څه کار دی الا کباسه کفه لکه شیطان منس کې راشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الا کباسه کفه مگر مثال دی پشان د لاس وګدون کې ابوتا ليبلغ فاه د لپاره چې ورسیږي دا وبد د خلیتا وما هو ببالغه او ندی دا وبرسیدون کې د خلیتا که یو سړی دریاب په غاړه کینی د اوبو په غاړه کینی چې او بو زما خلی تراشه او بو زما خلی تراشه نو بو خلی تراشي ته لس سل کاله کینا او ته وای چې او بو زما خلی تراشه نو بو بستا خلی تراشي ولې نشي راته دا اوبو ځکه چې اوبو ستا د आवाज نه اوري اوبو سره ادراک نشته غ طاقت د پویدو نشته چې ستا په خبره پوي شي علم سره نشته چې ستا په خبره پوي شي دا ماته څه وي یو او دویم اختیار وسره نشته او بو سره چې هغه او خوځيږي او ستا خلی تراشي پوه شو نو ته کینه ټول عمر او وای چې وبو زما خلی تراشه نو بس ته خلی ته ناراضي نو دا غننګي دا څوک چې مړ دی نو دنیا نه لاړ دی د خپل محتاج دی ته ټول عمر کینه چې یالي مدد ستا مدد نشي کولای ته ټول عمر کینه چې پیر بابا را ورسېګا تا ته نشي را رسیدي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه د چغه د منکرو مگر په گمراهۍ کې دا گمراه دي دارنګي د سوره فاطر آیت نمبر 14 مونږ راړولې اوسو هغه په دلیل ده چلته الله وی چې وان تدعوهما کچریتا سره مدد کوي دا مشرک دا او د اولیاء یا پیغمبران یا څوک چې دي بغیر د الله من دونه بغیر د الله نه نو لا یستجیب لكم قبولتیا نشي کولای تاسو لا يسمعوا دعاءكم تاسو आवाज نشي اوریدي ولو سمعوا اگر کستا आवाज ووري نو مستجابوا لكم قبولتیا نشي کولای تاسو دارنګه سوره یونس کې د ډیر ځایونو کې ده بس دا کافی دي نو دا پتی شي ردو شو په دې باندې چې د الله نه بغیر بل څوک نشي را مدد کېدل ستا مدد نشي کولای نو امداد بس چانه غواړي یو الله نه چې یا الله مدد یا الله را ورسېګا یا الله امداد وکا یونس علی السلام د سوره انبیاء وګوره دا سوره انبیاء صحیح دلیل دی وګوره باقي د پیغمبرانو حالات وګوره ولا سم سپاره کې سوره انبیاء ولا سم سپاره شروع کیږي په سوره انبیاء باندې آیت نمبر وګوره آیت نمبر 6 پته وش پته نو وګوره اوس دا اوس د پیغمبرانو حالات وګوره خان د پیغمبرانو نه څوکلوي وی بزرګ لوی دی که پیغمبر لوی دی ټول به وایي چې پیغمبر لوی دی نو پیغمبرانو حالات وګوره آیت نمبر 6 پته نو وګوره دا ابراهيم عليه السلام واقعه ده قال ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته وی افتعبدون من دون الله آیات سو بندگی کوي بغیر د الله نه ما د هغه شی لا ينفعكم شيئا چې فائدہ نشي درکولای تاسو ته شي ولا يضركم او نه نقصان درکولای شي تاسو ته یا د لری کولای شي یعنی نه نقصان لري کولای شي نه درکولای شي او نه فائدہ درکولای شي اف لكم تف لعنت دی پتا سو باندې ولما تعبدون من دون الله او لعنت دی باغه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ان ابراهيم عليه السلام خو هغه چې عبادت کیدو هغه باندې لعنت وي کچې چا ویلي چې ما مدد کوي کچا ویلي چې زما بندگی وکړي هغه په هغه دې لعنت ځکه اولیاء خود سينه وای خان علي رضی الله عنه دې ویلي چې ما مدد کوي لوی ځوان نه دی ویلي او بل ځوان نه دی ویلي چې ما مدد کوي نو افلا تعقلون تاسو کې ولی عقل نشتا نو تاسو کې ولی عقل نشتا نو قالوا خلقو حرقوه وسوزوي دلرا وانصروا الهتكم او امدادو کې د خپل حاجت روانو ان کنتم فاعلین کچریه تاسو کوونکی دا ابراهيم رونی سي وسوزوي ور کې واچوي
نو چې د اور اچولو وخت راغو او ورته غرزولو نو قلنا وی منګه یا نار کونی بردن او اورا شیخ وسلاما علی ابراهیم او برابر په ابراهیم علی السلام باندې چا بچ کړو الله بچ کړو د اورنا فرښتہ وته راغله چې کله ورته غرزو ابراهیم علی السلام ته وته وی چې ابراهیم علی السلام ته وی الکل حاج آیستات حاجت شته چې الله ته بیان کما چې د ابراهیم دغه حاجت ته ابراهيم عليه السلام ته وی قال اما اليك فلا شته خطا ته حاجت نشته ابراهيم عليه السلام ته موحد اعظم ویل کیږي دا یو لوی موحد انسانو دا په دې وجه باندې چې ورته غرزي پویږي چې دا مخامخ ور دی ور غرزي کما او فرښتې ته وی چې اما اليك فلا شته حاجت خطا ته حاجت نشته نو قال ابراهيم عليه السلام او جبريل عليه السلام ته وی فاسال ربك الله نه وړه مانه مغواړه الله نه وړه خو ما ته وایا زب الله ته ویما ابراهيم عليه السلام ته وی حسبي من سؤالي علمه بحالي کافی دی زما سوال الله ته او الله زما په حال خبر دی ان الله پوهی چې په کوم مشکل کې یم نو ته نه ويم د سره چې تلاړ شه الله را خبر وکا ځکه الله ما پوهیږي ما باندې چې په کوم حالت کې او کوم حالت کې نه یم آیت نمبر یو او وګورئ ونجیناه او نجات ورکو موږ ابراهيم عليه السلام ته ولوطا او نجات ورکو موږ لوط عليه السلام ته الى الارض التي باركنا فيها لوط عليه السلام ورارو ابراهيم عليه السلام سو کوئی ترز یو سو کوئی ورارو نو دوار لما نجات ورکو نجات چا ورکړو الله ورکو دا نه مخکې وګورئ آیت نمبر شپږ او وګورئ آیت نمبر شپږ ونوحنا او یاد ک نوح علی السلام اذ نادا من قبل کله چې आवाज وکړو نادا आवाज وکړو فریاد وکړو چاته من قبل بخوا الله ته आवाज وکړو چې نه نیم سو کال بیان وکړو خلکو نه منله الله ته سوال وکړو چې نور مې دی بې ایمان نخلاص کا دا خبره نه مني نو فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه مونږ د نوح علی السلام فنجیناه واهله من الكرب العظیم او خلاص کو مونږ د او اهل د منون کې د مصیبت لوینا چا خلاص کو الله او فریاد چاته وکړو الله ته وکړو ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او مونږه امداد وکړو په خلاف د قوم د کسانو کې زمونږ آیتونه منکرو آیت نمبر 2 یا 3 اتیا وګورئ و ایوب او یاد کا ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته فریاد وکړ خپل رب ته د نادا نسبت چې الله ته وشي نو معنا فریاد کله چې فریاد وکړ خپل رب ته ایوب علیہ السلام ولس اتلس کاله مریض دی یو مرض دی څوک چنجي په بدن لګا چنجي ولا خبره دروغه ده خدای د يهودو خبرې دي دا صحیح خبره نه ده نه حدیث کې راغلي نه قران کې راغلي بس دا د اسرایل خبرې دي پیغمبر الله په داسې مرض نه اخته کوي چې هغه مرض د رسوایی وي چې ستا بدن باندې چې بدن نه به چنجي ورزيدو هغه به راواغه بدن به کېخو دا غلطه خبره ده پوه شئ پیغمبر د امتحان کې الله نه اچي چې هغه امتحان د رسوایی او د ذلت وي نو چنجي خدا خو ذلت ته رسوایی ده بل مرض بس یو مرض چې قران نه دی ویلي پیغمبر نه دی ویلي بس والله عالم چې یو مرض دی خو بس یو تکلیف کې وو و ایوب او ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې فریاد کو خپل رب ته چې انی مسن یضر یقینا رسیدلې د مال تکلیف وانت ارحم الراحمین او ترحم کون کې درحم کون کو نه ترحم ما منو کې بس الله ډیر تکلیف کیما ګوره یو پیغمبر دی چې په مصیبت کې دی ورته غورځيږي او هغه چا خلاص کو الله خلاص کو بل پیغمبر دی دشمن نه تنگ دی دشمنانو نوح علیہ السلام او आवाज کوي الله بل پیغمبر مریض دی او आवाज کوي الله چې انی مسنی الضر یقینا ما ترى رسیدلې تکلیف وانت ارحم الراحمین او ته رحم کون کې رحم کون کو نه فاستجبنا له وقبلتیا وکړه موږ د فکشفنا ما به من ضرنا او لری کوم هغه تکلیف چې بده باندې او اتیناه اهله او دله موږ به اهل ورکو خپل موږ خلاص کو مالي आवाज کو ما خلاص کو دارنګ آیت نمبر 8 یو غره وذنون او یاد کمي والا اذ ذهب مغاضبا کله چې لاړو غوسه کوونکې په خپل قوم باندې نفذنا ګمان یو کو چې الله نقدر علیه چې تنګي برانه علوم په د باندې نو مې خېټه کې لاړو مې تیر کوروغه بیا کیسه وکړه بیا کله وک ان شاء الله نو فنادا فی الظلمات نو ګوره د مې په خېټه کې کما او تعالی شو نو ما ته به څه کوم ما ته به وایو چې بس ختم شو لاړو بس ختم شو هغه امید به پریدو چې ما ته خلاص شو
خو پیغمبر دی کنه امید نه پریږدي داري کې څو کړه فنادا فی الظلمات आवाज یو کو فریاد یو کو خپل رب ته په تیرو کې د مې د خېټه تیرې د وبو تیرې او په دې کې الله ته आवाज وکړو چې لا اله الا انت سبحانك چې نشته زما حاجت پورا کون یعنی زما د مشکل نه وباسون کې څوک مگر ته یا الله او پاکی د تعالی را چې بل څوک د پیدا شي چې ما د مشکل نه وباسي د څوک شتم نه ده انی کنت من الظالمین فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ داغه ونجیناه من الغم او بچ کړو موږ نجات ورکو موږ غله د غم نه چې که غم در باندې راشي که دشمن د مقابل کی او که مرض در باندې راشي چا د आवाज کې نادا ربه خپل رب ته نو سوال راغو چیرې دا خلوی خلکو بزرګانو ډیر پیغمبرانو د دوی فریاد خو به ډایرک الله راتلو موږ خو ګناګار خلک یو ډیر کمزوري خلک یو موږ خو بخامخه د امنس کې وسیلې مسلې ونی سو کنه د بلانکی په وسیله او د بل په وسیله او د بل په وسیله سوالونه کوو الله وینا وکذالک ننجي المؤمنین او دا غرنګي نجات ورکو موږ مؤمنانو ته مؤمنی کنه مؤمنی الله تعالی نجات درکوم کزان ته مؤمن وي نو تعالی همدغه سي نجات درکوم لکه څنګه چې مې یونس علی السلام ته ورکړو لکه څنګه چې مې ایوب علیہ السلام ته ورکړو و زکریا او یاد ک زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې आवाज کو خپل رب ته فریاد یو کو خپل رب ته چې ربي لا تذرني فردا ورب زما مپرګ دي مال تشتور یوازې ځکه اولاد نو بچینو نو یا الله بغیر د بچو مپرګ دي وانت خير الوارثين او ته غره د وارث ورکونکو نه مال وارث راکې فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ داغه بچی مې ورکو نن بچی چې د چانه کې ګرځي په درګاونو الله سوال وکړه پیغمبر سوال الله نه کړي او وهبنا له يحيى او بخو موږ غته يحيى نو می بچي چې پیغمبر مو بیا واصلحنا له زوجه او درسته میکړه وته خزه داغه زړه خزه و نه نوي کالو او خپل سلو کالو او په دې عمر کې الله ما بچي ورکو اوس ټول خلاصه راو باسي ګوره انهم یقینا دا پیغمبران کانوا یسارعون فی الخيرات ودوی چې منډه وهله په نیکو کې شپه ورځ په نیکو کې لګیاو شپه ورځ د الله په دین کې لګیاو زموږ استاد غونته نو چې دا یو ساعت یو نیم ساعت موږ باندې د شي لکه غر چې دا به ختمي کله دا یو ساعت یو نیم ساعت د شي شو لکه غر چې دا وګت خبره ودا شو لاړ دغه چې ټول شپه لکه جوتنن کینی او به شپه ورځ لګیاو د الله دین د پاره که تکلیف که بچی نو که غریبی وا که تنگدستی وا که مریضیان وي که دشمن طاقتورو که هر څه شو شپه ورځ د الله په تاګ کې لګیاو موږ باندې معمولی و تکلیف راشي بس موږ شاواړو د الله له بل بیا خپل تکلیف له متوجي الله له متوجي نو د الله کتاب ته متوجي نو بیا او هغه شپه ورځ الله له متوجي ويدعوننا رغبا ورهبا او موږ رحمت کولو په خوشاله کې او په غم کې وکانو لنا خاشعين او زمونږ نه یریدونکي نو دا دریم د اشراکو نو شرک فی الدعاء چې ته الله سره بل څوک را مدد کې پر مدد کولو کې الله سره بل څوک شریک کې نو دې ته ویل کېږي شرک فی الدعاء او دا جامع د اشراکو ده یعنی په دې کې ټول اشراک راجمع کیږي پوه شو په دې کې ټول اشراک راجمع کیږي ځکه کا عقیده راغله چې عالم الغیب ده نو بیا وته आवाज کې چې پلاني را ورسېګا کا عقیده راغله چې متصرف ده نو ته وته आवाज کې چې علي را ورسېګا پلانیا او کا عقیده راغله چې د عبادت لایق ده نو بیا وته आवाज کې چې را مدد شي او څلورم د اشراک نه ده د شرک اعتقادي نه شرک فی العبادت هغه خاصانه ده چې د الله سره په عبادت کې څوک شریک کې او د ثمره ده کله چې تعلم الغیب ومنلو متصرف دی ومنلو आवाज دې مو ته کو چې را مدد شه نو اخر کې به دغه عبادت هم کې بیا بخامخ سجدي مو ته کې خپو کې بهم کېنی قبر نه به تاویږم او بیا به را مدد کېم او دا ټول عبادت چې ټول بیا داغه د پادازې مخه څوک چیزي د بغیر حاضر حسابي کې بیا وره کټول داس د ناستم وي څوک لاړو هغه غیر حاضر دي او د غیر حاضر اخري انجام به د ګروپ نو وستل دي مشرک فی العبادت چې د الله سره په عبادت کې بل څوک شریک کې چې کله عالم الغیب ومني متصرف ومني او بیا را مدد کېم نو بیا به عبادت هم کې داغه بیا به قبرونو تاویږي سجدي به وته کې او دغه په نوم به نظرونه کې نیازونه به کې او د ټول شیونه به کې د عبادت چتونه اجزا دي هغه بیا دغه لپاره کې نو مونږه د مشرکانو تفصیل کو مشرکانو کې به د شرک تفصیل تراغو په شرک کې بیا مونږه د شرک اقسام بیان کړو
چې شرک څلور دوه قسم باندې دي یو شرک اعتقادي او بل شرک فعلی بیا شرک فعلی چې دی یا شرک اعتقادي په څلور قسم باندې دی یو شرک فی العلم چې د الله سره په صفت د علم کې بل څوک شریک کې یو شرک فی التصرف چې د الله سره په صفت د اختیار کې قدرت کې واک کې بل څوک شریک کې او بل د شرک فی الدعاء چې د الله سره په صفت د بلنه کې بل څوک شریک کې او څلورم د شرک فی العبادت چې دا ټول بیا نتیجه هم دا راوځي چې بیا به ته عبادت هم کې دغه په نوم بیا نظر او نیازونه هم کې سجدي هم کې هغه ته او قبرونه به هم تاویږي را تاویږي او دا ټول د شرک جسونه د عبادت جسونه کارونه دي به دغه د پاره کې او د شرک اعتقادي موږ خلاص کو شرک د شرک دویم قسم شرک فعلی په هغه ان شاء الله سبا ته بیا خبرې کوو